نتورک اوریدونکو دي هغې ته هم هرکلی په خیر راغلی. مدثر زمان لږه موده پس چې دی مطلب ستاسو په خدمت کې حاضر دی. تاسو هم جي ډېره زیاته مننه چې پوښتنه به م کوله چې مدثر زمان چېرته دی، خو زه به داسې چلو کوم بلکې په فیسبوک باندې به زه هم شیر کوم چې زمونږ کم ملګري دي، کم مینوال دي، او په خاص توګه زه خو راځم د مسافرو دپاره چې کوم مسافر دي نو هغې ته به هم پکې هرکلی وکړو. ښه مطلب چې شعر مې کو آواز راغی دا به زه سلو کم. څه لیکل میکل به مو ورسره وکړو که نه، لایو ګپ شپ به ورسره ولیکو نو بیا به تاسو هم راځئ جي بلکل لایو ګپ شپ. لایو ګپ شپ جي ستاسو میسیجز چې دي هغه بلکل هغه هم راتلی شي او په دې به خبرې اترې کوو. او مینوال چې دي نو هغې پوښتنې هم کړي دي او دغه پوښتنه یې کړې ده چې کوم افغان کډوال دي کوم دلته چې میشته کوم افغانان او د هغې متعلق چې دی خبرې اترې کول غوښتل چې آیا د دوی دپاره ډیډلاین څه دی او په خیبر پښتونخوا کې یا په پاکستان کې چې کم ځای کې دي. یو خو به دا خبره سپینه کړو، دا خبره چې دی دا به سپینول غواړو ځکه په لاره باندې که په ټیکسي کې ځمه یا د کوم دکاندار نه سودا کومه یا کم ځای کې یمه نو دا خبره ډیره زیاته خلک کوي چې یاره دا ولې دلته نه افغانان چې دي هغه روان دي. ډومبۍ خبره هغه چې صفا کو هغه دا خبر ده چې کوم افغانان روان دي هغه افغانان نه دي روان چې هغه دلته په ویزا دي یا چا سره چې دی افغان سټیزن کارت دی نو هغه افغانان چې دي هغه بالکل نه ځي، هغوی دلته دي. بلکې ډیر خلک وایي چې یاره داسې یو مونږ بیان کتل نو هغه بیان داسې و چې هغه خلک هغه که د هر ملک دي او هغه دلته پاکستان ته راغلي دي او هغوی سره څه اسناد نشته، ویزه نشته یا د چا سره ویزه شته او د هغې میعاد چې دی هغه ختم دی نو هغه به تګ کېږي. نو دا زه تاسو ته نن په لنډه ټکو کې اسانه کما چې دا خلک دي د دوی میعاد چې کم ختم دی دا به لاړ شي، که دوی ویزه دوباره واغستله دی به واپس راځي. اکثر خلک وایي چې یاره لکه هاسپټل کې یا د چا مریضان دي یا د چا دلته کم خلک هسپتالونو کې داخل دي یا د هغوی چیک اپ دی میاشت بعد چې دي، ځکه پېښور د چې دی نو زیاتره مریضان چې د افغانستان نه دلته علاج معالجې دپاره راځي افغانان زموږ ورونه دي نو هغوی ته بیا دا مسله وي. نو هغوی دپاره هم لکه څنګه چې مثال په تور مونږ یو یا لاړ شو که مونږ خپل هم مطلب افغانستان ته هم څوک ځي نو په ویزه باندې ځي، ویزه باندې لاړ شي هغه ویزه بیا ایکسټینډ کېږي ستا کار سی وای یا څه نو هغه ته ایکسټینډ کړي. که چېرې ویزې باندې ټایم زیات واوړي داسې هم پکې راځي بیا څه جرمانه هم خلک چې دی هغه داخل کړي. نو دا خبره داسې وه چې دا د دې لږه صفایي مونږ وکړو او خبره به صفا کو چې کمو خلکو سره هغه افغانان بالکل چې هغه دلته په قانوني توګه دي، چا سره افغان سټیزن کارت دی یا د چا سره ویزې دي په ویزه باندې راغلي دي او ویزه کې میعاد شته، د چا ویزه یا څوک بغیر اسناد راغلي دي یا د چا ویزه ختمه ده نو هغوی ته دا وینا شوې ده د پاکستان حکومت لخوا نه چې تاسو خپل اسناد جوړ کړئ او تاسو په صحیح طریقې سره ویزه سره راشئ. یوازې افغانان ته نه، افغانان خو بیا هم دلته ډیر وخت نه دي، که هغه د بنګلادیش خلک دي یا کم نور ملکونو نه خلک دلته راغلي دي، د چین خلک دي یا د هر ځای خلک دي، دغه یو ایشو ده. نو زه ما فیسبوک کې شروع کې رالم ما نه ډېرې پوښتنې کېدلې مال چې زه دا به هم پکې ورته ووایو او د هغې ډیډلاین چې دی هغه د 21 اکتوبر ورکړی دی. 21 اکتوبر چې دی دغه یو ورځ نیم پکې پاتې ده نو چې د چا سره اسناد دي هغه داسې کولی شي چې هغه لاړ شي او خپل ویزه چې دی ویزه واخلي واپس راشي، خپل مطلب دلته کومې مسلې دي هغه اوار کې. ښه جي ستاسو میسیجونه هم را روان دي فیسبوک کې هغه ورسره شاملومه او جي ښه